السلام علیکم عزتمنو. یوه جینۍ خپله کیسه کوي چې ان خاوند مې شرابي او په زور به یې باندې دغه شانتې غلط کارونه کوي. تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. پیغله جینۍ وه او د واده یې 4 میاشتې شوې وې، خو دې جینۍ ته دا پته نه وه چې زما خاوند شرابي دی او شراب څښي. چې اخر ورته پته ولګېده نو خاوند ورته دمکي ورکړه. ته ویلې چې ته به د خپل وروڼو ته مور او پلار ته دا نه وایې چې زما خاوند شرابي دی. ما ته پته ده خو د دې نه که ستا مور او پلار خبر شو نو حتما به تا بیا په ما باندې طلاق کوي او بیا به ته خپل کور کې ناست او زه نه غواړم ځکه چې تا سره ما واده د ډېره مینې نه کړی دی. زما ډېره زیاته سخته خوښه کو چېرې تا مور او پلار ته وویلې نو زه به تا ووژنم، ژوندی به دې پرېنږدم. نو جینۍ د خپل د یار نه دغه مور او پلار ته ونه ویلې. په دې کې وخت تېرېدلو ټیم روان و او ښځې به د یار د وجې خپل مور او پلار ته غږ نه شو کولی، د دکې د وجې نه چې خپل خاوند ورته دمکي ورته ورکړې وه او ورته ویلې که چېرې تا خپل مور او پلار ته وویلې نو زه به تا ووژنم. ښځې دکه یار راغستې څه موده پس د سره د شرابو پیسې ختمې شوې او نشې ورځه سخت تنګ کړی و او خاوند یې بله چاره نه لرله د پیسو د ګټونکو، ځکه چې هر یو کس چې شراب څښي او نشه وي نو دا د مزدورۍ نه وي. د سره کم تیار مار وي دا نشې ټول په هغې زور باندې کوي چې کله چې ورسره تیار مار ختم شي نو بیا یې نه غلطو کارونو ته سوچ وشي. دا خاوند بې اخره کې مجبور شو او خپل کور ته به یې پردي سړي راوستل او خپله ښځې سره په تا ورپرېښودل. ده به پیسې په جیب کې واچولې او سړو به جینۍ سره غلط کارونه وکړ او لاړ. هغوی به څه ټایم کې لاړل نو ښځه به په کوټې په یو ګوټ کې کېناستله او په جاراګانو باندې به یې ځان ووژل. خپل مور او پلار ته به یې ښېرې کولې چې مور زه تا دا څنګه سړي ته ورکړم چې ته کې نه حیا شته او نه عزت. عزتمنه هر کله خپل خور لور ورکوئ نو پیله یې ټوله مرحله ګورئ، ځکه چې اخرنی انجام به بیا دغه شانتې خراب وي. په دغه شانته ډېر بېغیرته دي چې د کار کوونکو نه دي او نشې ښه زیاتې کوي او بیا یې ساتلی نه شي نو بیا په دغه دویمه طریقه باندې پیسې پیدا کوي. عزتمنه زموږ د ویډیو مقصد غلط نه دی، زموږ د ویډیو مقصد خلکو زړونو ته دروغ رسول نه دي. خلکو ته پوهونه ده. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.